د سارو وبایي مرض لمپي سکن تحصیلي کاټلنګ ته را رسیدلی دی. دا مهال 2 څاروي د دغه موذي ناروغتیا ښکار دي او 2 څاروي مړه شوي هم دي. محکمه لایوسټاک د دغه موذي مرض د مخنیوي لپاره ایمرجنسي نافذ کړې ده او د ناروغه څاروو د علاج سره سره د ویکسینیشن عمل هم دوامدار دی. په دغه اړه ډسټرکټ ډایرکټر لایوسټاک ډاکټر مثل خان مومن د کاټلنګ د حیواناتو د شفاخانې دوره کړې ده او د عملي سره د تحصیلي کاټلنګ انټري پوینټ باندې قایم کړی شوی کیمپ معاینې لپاره رسیدلی دی. ډاکټر مثل خان وویل چې لمپي سکن د څاروو کورونا ده. د دې د مخنیوي لپاره د لایوسټاک ټوله عمله های الرټ ته دا لمپي سکن ډیزیز انسان ته نه لګي بلکې بې دړک دی خلک چې کمدانو په زما دا میسج د خپل عوامو ته د خپل ورونو ته ورکوم چې د غوښه د استعمالي د پي د استعمالي د ته د غیا ورچي د لدی وبور کوي د لدی ډاکټر علاج کوي. سروي بیمار شي بالکل علاج تا او صرف 5% د مورټیلیټي دا لکه په سلو کې به 15 زناور په دې باندې مري خو مرګ له شو کم او مرګ له شو انتهایی کم ده خو چونکې ګوره زمونږ سای کی دا زمونږ ذهن دا جوړ شوی دی چې دا چا سروي په درد باندې مړ شي په ډیسټروکیا کې مړ شي په بل نمونیا باندې مړ شي ویل کدا لمپي سکن او بیماری او د پلانینګ په مړ دی نو خو چا خدا تحقیق نه کړی چې دا دغه بیماری نه لمپي سکن نه مري او ډیر کم 5% هغه سروي تمري چې ینګ سټاک وي او ایمیسیټډ سټاک وي او وجنه خوراک خني لکه مطلب دا په غریزو علاقه کې زموږ د سارو خوراکونه کم د خشکې د وجه نه کنه نو ساروي د ایمیسیشن د وجه نه مړ شو او هغه چې کمدارو ولدا نوم د زموږ خلکو ورکړی چې دا د لمپي سکن نه مړ شو. تحصیلي کاټلنګ ویټرنري هسپتال انچارج ډاکټر شوکت د سارو دغه وبایي بیماری او د عملي د حل زلو پاړه وویل. کاټلنګ کې سچویشن دا چې په ډسټرکټ مردان کې لومبي کې سونه چې کوم واره کاټلنګ چپاړاباد شموزو یونین کونسل نه رپورټ شوی دي او راوسه پورې چې کوم دي 72 کیسز چې کوم دي هغه انفیکټډ انیمل دغه شوي دي چې پای کې 2 چې دي هغه ډیډ معامله شوي دي دا سچویشن هغې نه پس چې کله موږ رپورټ کړو موږ ته ډېر لیمیټډ ویکسین میلاو شوي تقریبا 500 انیمل والو نو هغه موږ زیاتر شموزو یونین کونسل چپاړاباد او وسره پیپل یا الو د علاقه کې کم دی چې کیسونه د انفیکټډ انیمل رپورټ شو هغه موږ په هغه وخت کې وکړه یو خو د موږ د ویکسینیشن دغه دویم وسره چونکې دا چې دا کم چې حشرات دي د هغې په ذریعه باندې دا پیلاویږي نو موږ وسره دویم چې دا هغه سپری شروع کړی ده نو سپری چې په دې کې چې کم مین شیدونه دي موږ چې په خپله پښتو ژبه کې وایو مین فیکټر چې هغه غوباړی مچ چې دی یا غټ ماشه چې دی کم چې اینس کې هغه چې د یو کلي نه بل کلي ته وړي نو هغه شي چې د هغې کنټرول لپاره مخکې هغې لپاره ویرنس کیمپ دی او اوس هم زموږ کیمپس چې دی په جمال ګړی کم چوک چې دی پرش کې هغې کې هم شته. محمد ایوب تنخوا ریډیو مردان.